الله الرحمن الرحیم. دا ټایم موږ میاګانو میرا کې ولاړ یو او دلته زموږ سره یو بهي دی، دی به ستاسو سره پوره تعارف وکړي او د دوی څومره تاوانونه شوي دي او څومره نقصان شوی د هغې دغه به وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دومره مشکل وخت کې موږ ته راورسېدئ. په دې ځای کې د میاګانو میره ده، په دې کې په جبهګۍ کې کسان پاتې کېدو، هغې کې 18 کسان مړه دي چې هغه د میاګانو میرې او په جبهګۍ کې به صرف لکه باړۍ ماړۍ سنبالو راتله به ته، نو هغه 18 کسان دي. په هغې کې 18 کسانو کې 6 د نمایش ته کور دي، 3 د درانزیب د کور دي، 6 د دغه د کور دي، د حبیب الله د کور دي چې هغه پکې روزمین ټبر ده، سیال منشا دی په خپله د هغه واړه دي، د حبیب الله نږدې به دي کې دې سره 6 کسان دي که نه. پاتې شوه د هغه خبره د دې موقع خبره. نو په دې موقع باندې دا 5 کوره دي. په دې 5 کورو کې یو انساني همدردي نه ده راغلی، چا ګوته پکې نه ده ټکېدل. ماشاءالله ټول بچي خو دا چړی راغلی وه جو نقصان یې کړلی. په دې میاګانو میره کې څومره کورونه تباه شوي دي اوسه پورې؟ په دې میاګانو میره کې په دې ځای چې خاص دي که نه، نو دا 4 کوره دي. 4 کوره دي. نو چې هغه د میانا افشان دا نومونه ته واله او چې چا کورونه تباه هغه شوي؟ میانا افشان نومې کس ته نوی کور جوړو، جو هغه به تاسو ووینئ دلته په میډیا به راشي، دا تختې او دا لنډرې پروت دی. دا بل دی عمل شاه نومې دی، جو هغه هم تاسو وینئ دا زنګ پترۍ پرتې دي. دا بختور شاه نومې چې دی دا داسې لید چې روغ خو دا چک چک دی، د لاندې کمرې غورځېدلي دي. نو داسې حالات دي د دې. دا زما میاں بادشاه نوم دی، زما په خپله چې دا ځای باندې کور و، هغه مکمل نومي نشان په هغې ځای نشي. په دې ځای کې زړه چا اډرس راواغست نو هغې باندې به پته لګي، اوس یې پته نه لګي، دومره مکمل تباه دی. دا نه چې بالکل د خاورو سره ختم شوی دی، نوم نشان یې نشته دی. انسانیان پکې وه یا دا او دا، په هغې کې به د څارو کوټه وه د لاندې سره زموږ ذاتي خود، نو هغه تباه دی مکمل. هغې نومي نشان نشته. هغه د عمل باچا ته وایي زما ماما دی، هغه پکې غواګانې وي، 3 پکې بیزې وي، هغه سره تباه شوي دي. او دغه مالي نقصان زموږ شو دی، خدای دې رحم وکړي. موږ بیا هم شکرونه ادا کوو، بیا هم د الله نه شکرونه ادا کوو چې جاني نقصان پکې نه شوی، جاني نقصان نه دی شوی. او دا دویم کس کور چې دی دلته د 5م کور چې دی نو هغه ډیمیټ دی، لکه نه غورځېدلی او نه داسې د اوسېدو قابل نه دی، اوسېدو قابل نه دی که نه. نو هغه نوم چې دی هغه نوم دغه دی شیخ احمد دی. دلته به ستاسو سره په خپله مخامخ شي. نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. دغه دې ځای صورت حال ما تاسو ته